وهم د الله تعالی حقیقت ته هم نشي رسیدلی او فهم دا د الله تعالی ادراک نشي کولی. یو دا فهم او بل دا وهم. فهم مطلب دا ده چې یو انسان په صحیح سوچ سره صحیح فکر سره د الله تعالی حقیقت ته رسیدلی شي خو د الله تعالی احاطه او ادراک نشي کولی. او بل دا وهم. وهم مطلب دا ده چې یو انسان په غلط سوچ سره په فاسد سوچ سره فاسد فکر سره د الله تعالی حقیقت ته هم نشي رسیدلی. نو موږ دا عقیده ده چې د الله تعالی رؤیت دا ممکن ده، د الله تعالی رؤیت دا موږ ته حاصلیږي. که یو انسان ته په دنیا کې دا نعمت نشي ملاو نو په آخرت کې انشاءالله دا نعمت موږ ته ملاویږي. نو کله چې موږ دا عقیده بیانوو چې الله تعالی رؤیت شته نو په دې وخت خلک دا د قرآن کریم آیات پیش کوي لا تدرکه الابصار. نو ګورئ یو دا رؤیت او یو دا ادراک. رؤیت او ادراک دا بالکل بیل بیل چیز دي. مونږ د رؤیت قایل یو او د ادراک قایل نه یو چې یو انسان ته په صحیح سوچ سره د الله تعالی رؤیت حاصلیږي، الله تعالی حقیقت ته رسیدلی شي خو هغه انسان د الله تعالی ادراک نشي کولی. نو دا مونږ هم منو چې الله تعالی ادراک ناممکنه ده او البته د الله تعالی رؤیت چې کومه ده دا مونږ ته حاصلیږي. که په دنیا کې دا نعمت نشي ملاو په آخرت کې دا نعمت مونږ ته ملاویږي. استاد محترم متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس ګومن حفظه الله هغه په دې کورس کې یو مثال بیان کړی و چې مثال دا د سمجاو کولو لپاره بیانېږي چې صحیح فکر فهم او وهم دې منځ کې څه فرق ده. که یو انسان مالدار وي او دی دا سوچ کوي چې ما سره په کمره کې 10 کروڑه روپۍ پرتی دي نو دا چې کوم د سوچ دا یو دا فهم دا صحیح سوچ ده. او که یو انسان بالکل غریب وي او دی دا سوچ کوي یو خیالي سوچ کوي چې ما په کمره کې 10 کروڑه روپۍ دي نو دا ته وایي وهم. نو فهم او وهم چې کومه ده د دې فرق ده. نو ځکه خو د عقیده بیانوي چې الله تعالی دا نه یو کس د فهم په ذریعه سره د الله تعالی احاطه کولی شي او نه وهم د الله تعالی حقیقت ته رسیدلی شي. ولا یشبه الانام. الله تعالی د انسانانو مشابه نه ده. انسان ګوري او په کتلو کې د سترګې محتاج ده. انسان اوري په اوریدلو کې د غوږو محتاج ده. انسان خبرې کوي په خبرو کې د ژبې محتاج ده. او داسې انسان چې کومه ده په موجودګي کې د جسم محتاج ده. حالانکه د الله تعالی معامله بالکل د دې برعکس ده. الله تعالی ګوري او په کتلو کې د سترګې محتاج نه ده. الله تعالی اوري په اوریدلو کې د غوږو محتاج نه ده. او داسې الله تعالی خبرې کوي په خبرو کې د ژبې محتاج نه ده. او الله تعالی په هر ځای کې موجود ده او د جسم محتاج نه ده. نو ځکه فرمایلی دي چې الله تعالی دا د انسانانو مشابه نه ده. قرآن کریم کې د الله تعالی لپاره ید وجه عین داسې قسم الفاظ استعمال شوي دي خو د هغې معنی په دې باندې تفصیل تیر شوی ده چې هغې معنی الله تعالی ته خپله معلومه ده. انسانان د دې معنی نه بالکل نه خبره دي. هیڅ چاته د دې د معنی پته نشته. حالانکه د ید ظاهره معنی دا نه ده چې الله تعالی لاس شته او د وجه دا معنی نشي کېدلی چې الله تعالی مخ شته. بلکې مونږ چې کله هم د الفاظ مونږ تاسو ته راځي مونږ تاسو به دا وایو چې یدن د الله تعالی ید د الله تعالی وجه او د دې معنی الله تعالی ته خپله معلومه ده.